د الله تعالی قانون چیلنج کی او د الله تعالی قانون تلاس واچي او د الله له قانون بغیر بل قانون پیش کی یا د الله له نظام بغیر بل نظام پیش کی الله تعالی دغه خلق بیا غر کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من العابرين. بدغو آیتو کی الله تعالی زموږ لپاره دغه سبق یې شی دی. تر دغه مخکې که تاسو وګورئ موږ په تر سبق کې دا خبره کړې وه چې د لوط علیه السلام په قوم کې کومه خرابي وه. هغه خرابي داسې وه چې هغه ډېره نقصاندې وه او له دوی مخکې بل چا نه وه کړې، نو ځکه الله تعالی دوی تنبیه که وارن یې ورکړ چې دا غلطي له ځانه وباسي. او دغه غیر فطري داسې غلطي ده چې غیر فطري ده او د الله تعالی چې کوم فطري قانون دی هغه قانون متول دی او د الله تعالی د منشا خلاف قانون تلاس اچول دی، نو له دې وجې دغه له ځانه ایستل پکار دی. دغه لوط علیه السلام قوم ته تبلیغ وکړ، نو اوس الله تعالی چې کومې فرشتې وراولږلې ابراهیم علیه السلام له د زری دپاره، په ځکه ابراهیم علیه السلام پر صراط مستقیم پر غسی خلیار د الله پر قانون باندې ډیر زیار ګاللی و. د دغو زیارو په بدله کې الله تعالی ول موږ به په دغه دنیا کې هم او په آخرت کې به هم د دې بدله درکو. په دغه دنیا کې الله تعالی د زوی او د مسیح زری ورکړه او بیا یې په کې د نیکبختۍ زری هم ورکړي. نو الله تعالی موږ چې کله ابراهیم علیه السلام له د زری پرشتې را لږلې وي هغو پرشتو بیا د یو غم خبر هم ورکړ. معنا دا ده په دغه کې که تاسې سوچ وکئ نو الله تعالی و ابراهیم علیه السلام ته په دغو پرشتو زری ورکوي او د لوط علیه السلام قوم په غر کوي. معنا دغه ده چې الله تعالی یو دی کې کم مخلوق د قانون فالو کوي د الله پر قانون زی الله تعالی په دې دنیا او په هغه دنیا کې بدلې ورکوم بیا زاری ورکوم. د صحابه و مثال ستاسې مخې ته دی. او چې کم قوم د الله تعالی فطرتي قدرتي د الله تعالی قانون چیلنج کی او د الله تعالی قانون تلاس واچي او د الله له قانون بغیر بل قانون پیش کی یا د الله له نظام بغیر بل نظام پیش کی الله تعالی دغه خلق بیا غر کوم لکه د لوط علیه السلام قوم. په دې کې بل خبر دغه ده چې دغه باندې سړی نه پاتاږي چې زه د نبی زوی یم یا د نبی ښځه یم یا د نبی لور یم. په دغه سړی نه پاتاږي. په انسانیت کې له ټولو ځاخلویه درجه د نبیانو ده او د نبی ښځه په دا نه پاتاږي چې دا د نبی ښځه ده، یعنی خپل عمل به کوي کې عمل د الله تعالی د قانون مطابق دی نو بیا به الله انعام ورکوي او کې عمل د الله د قانون مخالف دی بیا به الله عذاب ورکوي. دلته د لوط علیه السلام ښځه الله تعالی صفا ورته وویل چې د لوط علیه السلام ښځه به هغه ته به آب له پاته کېدونکو وي، یعنی هغه به ته به زموږ سزا او عذاب میلاوږي په دا دنیا هم او په هغه دنیا هم. د قرآن چې دغه دعا موږ په لمانځه کې بار بار وایو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. یا الله په دنیا کې هم ښځمند راکړي او په آخرت کې هم ښځمند راکړي. اوس داسې نه ده چې په دنیا کې به خامخا مسلمان ذلیل وي، یا دا زه او تاسې ذلیل یو دا د خپل عمل له وجې یو، په ځکه زما ستا عمل زما ستا کردار زما ستا گفتار زما ستا قول زما ستا افعال کارونه هغه د قرآن او د الله تعالی د قانون مخالف دي. نن ځکه ما ته مظلومه یو، نن ځکه زما او ستا د پوښتنې څوکولو ول نسته. نو د دو آیتو څخه دغه سبق حاصل سو چې تکلیف وي او کراهت وي دا د الله له طرفه. بل خبر ده که د الله قانون باندې عمل کوي دنیا او آخرت درته جنت کوي، او که د الله تعالی قانون پرېږدي الله تعالی د په دا دنیا او په آخرت کې غر کوي. وما علينا الا البلاغ المبين.